الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. زما قدر منو مشرانو مسلمانانو، نن مشتاسو د جمعرات ورځ د بیان په سلسله کې د الله او د الله د رسول د خبرې د اوریدلو د پاره مشتاسو جمع شویو د خبره اورو. په دې بیان کې باز مشتاسو نیت دا وی چې پر دې باندې مشتاسو عمل وکړو او مشتاسو ژوند او مشتاسو روان ژوند دا دواړه الله تعالی په خوشحالي سره پرمشتیر کی او په کامیابی سره پرمشتیر کی. نن چې مشتاسو پر کومه خبره باندې مجلس کوو بیان کوو هغه د خپل کور د خپل اولاد دینی تربیت او د هغه فائدې. قدرمنو کوم آیت چې ما تاسو په مخ کې وړاندې کړي په دې آیت کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې یا ایها الذين امنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے مسلمانانو تاسو خپل ځانونه هم د جهنم څخه وساتئ او د خپل کور او بچان هم د جهنم څخه وساتئ. قدرمنو الله تبارک وتعالى و انسان ته د خپل ځان نه بعد د خپل اولاد او د خپل کور او د بچانو حکم کړی چې تاسو د هغه د جهنم د ساتلو هم مهنت او کوشش وکړئ. د قیامت پر ورځ به د انسان څخه چې کوم سوالونه کیږي نبی علی السلام هغه بیان کړی دي چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیه. و تاسو کې به د قیامت پر ورځ د هر یو څخه د خپل ذمہ داری سوال کیږي. د پلار څخه به د اولاد او د کور والا د خپل لونو د خپل زامنو د دې پښنه جن کیږي تا د دې کم دینی تربیت وکړي، تا د دې کم اخلاقی او تعلیمی تربیت وکړي. د مور څخه به هم د غرنګ د خپل اولاد خصوصا د لونو او د کشنی اولاد پښنه کیږي چې تا د دې کم روزنه وکړي، کم تربیت وکړي، د اسلام کم سنت او کم طریقه دی ورزده کړي. قدرمنو د دې ترکوردو اسانه طریقه دا ده لکه څنګه چې مور او پلار پر خپل اولاد باندې حق لري او په حدیث کې راځي چې جنت کې دی هغه د مور د پښو لاندې دی او په جنت کې راځي وایي په حدیث کې چې د جنت یو دروازه هغه ستا پلار دی، یعنی که جنت ته یو دروازه ستا د پاره د پلار د دعاو په وجه خلاص شي. نو په دې باندې قدرمنو لکه څنګه چې د مور د پلار ډیر زیات مقام او فضیلت دی د غرنګ پر مور او پلار باندې د اولاد هم ډیر زیات حق او فضیلت دی. ترګردو د مخه دا دی چې دای به او اولاد ته دا ورشایي چې خدای پاک یو دی شریک نه لري. دا خبره د کوم ځای څخه موږ زده کړه دا موږ د حضرت لقمان حکیم رحمه الله علیه السلام دا هغه څخه موږ دا زده کړه چې کله په قران مجید کې یو سورت الله تعالی په سورۃ اللقمان نامه سره نازل کړي نو الله تبارک وتعالى ته د لقمان حکیم دغه نصیحت چې د خپل زوی ته کوي الله ته دومره شخوند ورکوي چې الله په خپل کلام کې بیانوي او په خپل کلام کې چې هغه نصیحت بیان کړی دی قدرمنو هغه نصیحت تاسو هم واوري، تاسو یې هم زده کړئ، تاسو هم خپل بچانو ته او خپل ماشومانو ته او خپل لونو زامنو ته او هغه انسان ته چې پر هغه باندې ستا خبره اثر کوي، پر هغه باندې ستا خبره چلیږي او هغه ته تاسو دغه نصیحت ورسوي چې هغه هم عمل ور باندې وکړي. لقمان حکیم خپل زوی ته وایي چې یا بني لا تشرک بالله، ای زما بچیا اوله خبر خدا د الله سره شرک مکو. یعنی د دې صدا معلومه شو چې ترګور دوغټ نصیحت چې دی هغه پر الله باندې ایمان راوړل دي، د شرک او د دې شانو څخه ځان ساتل. ترګور دوغټ نصیحت او د اولاد تربیت ته دی. بیا یو خبره بنم تاسو واوري کچيري تاسو یو چاته نصیحت کوي نو په نصیحت کې به تاسو ترګور دو شاستا خواجه او نرم لفظونه استعمالوي. بیا تاسو تربیت تاسو بیان تاسو نصیحت چې دی هغه بیا پر ماشومان باندې پر هر انسان باندې بیا ډیر زیات اثر کوي. ګوره په دې خبره کې حضرت لقمان حکیم خپل زوی ته اول وار وایي یا بنیه، ای زما بچیا. ګوره څومره د ناز ژغ دی، څومره د ناز لفظ دی، څومره د خوشحالۍ څخه ډک دی او څومره خوږ لفظ دی چې هر مور پلار دا لفظ خپل اولاد ته وایي نو هغه اولاد که هر څو ستړی که بیمار وي که پریشان وي که ناجوړ وي لیکن چې کله دا واوري چې مور پلار ته وایي ای زما بچیا نو د زړه راپورته شي. لہذا کچیر تاسو هم وایو چاته نصیحت کوي نو خامخا نه دي چې هغه تاسو اولاد چې ارچا ته خبره کوي، خور ته خبره کوي، ورور ته خبره کوي، خاوند ته خبره کوي، خاوند خپل کور والا ته خبره کوي نو تاسو به ترګردو شایسته لفظ استعمالوي او هغه مخامخ انسان ته به ترګردو په شنه مسره وایي بیا تاسو په خبره کې ډیر اثر راځي، بیا د هغه مقابل چې تاسو ته خبره کوي هغه تاسو خبرې ته ډیر زیات خوښ نشي. دلیل داولو چې لقمان حکیم خپل زوی ته وایي ای زما بچای اول نصیحت چې سلو چې لا تشرک بالله، ته پر الله باندې ایمان راوړې او د الله سره به شریک نه نشي، یعنی د عقیده حفاظت وکوي. او دویم نصیحت ادا دي چې د مور د پلار سره به ډیر زیات شکه
هغه مور پلار په تا باندې ټول ژوند قربان کړي چې دغه تیر هغه ټولې اول په شروع کې په ادبي ما دغه مور چې ولا دغه اولاد په نسلو څومره خواري ور سره یوړي چې کله د دنیا ته راځي څومره خواري ور سره یوړي نو په دې باندې و اولاد ته وقتن فوقتن دا تربیت وکړي چې دغه مور پلار صاحب په خاطر باندې خپل ځواني خپل د ځواني خوب خپل د شپې خوب د ورځې خوب دا ګرځي قربان کولو ستاسو تربیت وکړي لہذا ته اوس د مور د پلار او هغه تربیت او قرباني ته ګوري ته هم د مور د پلار سره شرم وکړي قدرمنو په اردو کې راځي وای بچے آنکھوں سے سنتے ہیں د دې مطلب دا دی وای ماشومان چې دی هغه پسترګو باندې اوري حالانکه دا یو څوک نه مني چې انسان دی پسترګو اوري دا مطلب دا دی ماشومان چې څه ګوري هغه کوي نو دا هم چې کوم مور پلار کوي هغه ماشومان زده کوي تر ګردو بهتره طریقه دا ده چې اول مور پلار هغه دارنګ شایسته خبرې په आपस کې سره کوي خشم جنجال شکنجا یو بل ته پیغور دا که د ماشومان په مخ کې وو نو دا په یاد لري چې هغه ماشومان په مدینه منوره کې یا ستا په پاکستان کې په شش مدرسه کې سبقان وایي لیکن دلته چې د مور پلار په आपस کې په خشم او په جنجال سرګایي اولاد دغه اثر اخی هغه د مدرسې اثر بیا نه اخی لہذا د مور د پلار لپاره ضروری ده چې دوی د اولاد تر مخ کمزوري خبره ناخوښه خبره او دارنګ خبره چې په معاشره کې هغه عیب وي هغه لفظونه باندې استعمالوي نه به شذ او خاوند ته داسې لفظ استعمالوي په داسې نامه به یادوي چې هغه نوم په معاشره کې ډیر بد وي نه به خاوند او خپل کور والا ته د اولاد تر مخ نصيحت کوي نصيحت کوي هم یا کړی ورته وي دغه اولاد چې دي دا په خپل مور په پلار باندې خوږي خامخا هغه اثر اخی لہذا تاسو چې کوم لفظونه استعمالوي خصوصا بیا د اولاد تر مخ دا هغه تر مخ ډیر زیات احتیاط کوي حضرت انس رضی الله عنه یو صحابي دی هغه ماشوم ولو کوشنی ولو پر شو ولر سو په خبره پېدی خپل مور تر لاس ونیوي رای واستي د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس لره او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل یا رسول الله دا بستا خدمت کوي بیا لس کال حضرت انس رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام خدمت وکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام په دا ګرد عمر کې ودته دا نه دی ویل دا کار دی ویل دا سی وکړي ویل دی نه دی کړی لیکن په خپل عمل باندې نبی علیه السلام په خپل ناس ته ولاړ باندې د حضرت انس رضی الله عنه تربیت کوي نو قدرمنو د دې دا مطلب دی کچيري تاسو خپل اولاد ته تربیت ورشایست ترګردو اسانه تربیت ورشایست ترګردو اسانه طریقه دا ده چې کم تربیت ورزده کوي پر هغه باندې خپل عمل کوه ان شاء الله ستا اولاد بخامخا پر هغه لار باندې شي نو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وای ما ته په لس کال کې نبی علیه السلام دا نه دی ویلي دا کار دی ولې داسې وکي دا کار دی ولې داسې نه دی کړی نو د دې معلومه چې معلومه دا سوای چې کم تربیت د انسان په خپل عمل باندې کیږي د مور د پلار چې کم عملی ژوند وي هغه چې کم تربیت کوي قدرمنو هغه د مور د پلار خبري او وینا هغه تربیت نشي کولای وجه دا ده کله یو مور پلار خبري یو رنګوي یعنی خبري د نصيحت غوي خبري د مانځه غوي خبري د ادب غوي خبري د شدرنو لفظو غوي لیکن داغه مور پلار چې دی بیا چې کله د اولاد تر مخ کښینی د خپلوانو رشتہ دارانو غیبت کوي د خپلوانو رشتہ دارانو کمی غواړي د خپلوانو رشتہ دارانو پسې دی غیر مناسب لفظونه استعمالوي د خبري پسې کوي چې دا خبري د ځان لپاره نه خوشوي نو کچيري یو مور پلار او اولاد ته نصيحت کوي لیکن خپل د هغه نصيحت خلاف روان وي دا په یاد لري دغه اولاد بالکل تربیت نشي اخستای دغه اولاد بالکل پر هغه تربیت باندې نشي کولای چې کوم مور پلار په خپل ودی توای په کار دادی چې مور پلار کم نصيحت او اولاد ته کوي باید چې مور پلار اول پر هغه باندې خپل عمل کوي بیا یې اولاد ته ورغشي قدرمنو هغه خبره ډیره زیاته مشهوره ده یو سړی خپل ماشوم زوی ته وایي چې د 15 د اتو کالو د یو ته وایي وای زوی تا خو د سهار منځ نه دی کړی نو ماشومان خو سهار وختي بيدوي دا پلار وختي راپورته شوی دی منځ کړی دی بیا په وو پراته بجې زوی راپورته کوي هغه ته ول زوی تا سهار منځ نه دی کړی هغه ماشوم ورته ویل ول بابا تا خو هم نه دی کړی نو یقیني دا ماشوم خو ټیک ورته ویل ولی ماشوم پلار لیدل نو پر منځ پر هغه وخت پلار منځ کوي هغه ټیم دا ماشوم بيدو نو قدرمنو د دې صدا نتیجه راوته چې څه مور پلار کوي هغه ماشوم کوي په پښتنو کې دا وایي چې مشر پر نغری کوي سوی یا کوشنه په بیمان او په کوڅه کې کوي نو قدرمنو اول که خپل اولاد ته تربیت ورکوي خپل به اغرنګ کوي بیا دا تربیت اخصل کیږي قدرمنو په دې کې ډیر زیات نصيحت پروت دی او تر ګردو بهتره چې ما تاسو ته ویل نبی علی السلام د حضرت انس رضی الله عنه تربیت کوي په هغه کې نبی علی السلام څورته ویل چې کله د ډوډۍ وخت کم تربیت ورشوي د ډوډۍ وخت دا تربیت ورشوي چې اول وار لاسونه پرې منځه لاسونه چې پرې منځل د هغه بعد ورته بسم الله وایا نو باید چې دارنګ مستاسو خپل اولاد ته ورزده د بسم الله بعد ول پشي لاس باندې ګولا کوا دا دریم او څلرم دا چې په پلیټ کې په سالن کې چې کم ستا په مخ کې کم حصہ ده هغه سلګي څخه خوراک کوا د پلیټ د میانه څخه خوراک مکوا د هغه خاصه کوا چې کوم وتا ته نږدې وي یعنی د پلیټ یا د غاب یا د کاسې د یو اړخ څخه کوا ولی په دې باندې چې د هغه برتن د هغه لوشي چې کوم برکت دی بیا به هغه برکت نه ختميږي چې د کنارې څخه خوري اوس دوه درې کسان دي یعنی مور پلار دي د هغه اولاد دي ګرځي په یو غټ پلیټ کې ډوډۍ خوري اوس د یو اولاد یا د مور د پلار لپاره اجازه نشته چې د پلیټ نه میانه څخه ګولا وکي او د ډوډۍ خوري بلکې شریعت دا وايي کل مما یلیک
د حدیث لفظونه دي چې وای کم ستا وخواته پلیټ نږدې دی ته د هغه اړخه څخه خورا د میانه څخه مه خوره دا یو خبره او قدرمنو که چیرې داسې په یو پلیټ کې دوه قسمه خوراک پروت دی درې قسمه خوراک پروت دی یا غټ پلیټ دی په هغه کې ارڅو قسمه خوراک راځي نو په هغه صورت کې بیا دا حکم نه دی که چیرې بیا ته دویم یو شی رااخې سالن رااخې ورځې رااخې سبزي رااخې نو هغه بیا جلا راخسای شي که څه هم هغه ستا مخ نه پروت دا خبره سواله او چې کله دا بسم الله وایي په شروع کې کچېرې په میان کې بسم الله په یاد شو په شروع کې خو ما بسم الله نه ویل نو یو تربیت یې دا دی چې په میان کې بسم الله وایي بسم الله اولا و اخره او چې کله ډوډۍ وخوري نو بیا د ډوډۍ په اخر کې بیا د یواره دا وګوري چې ما څخه خو د ګولې نه دي پاتې شوي یا ډوډۍ خو نه ده پاتې شوې لاندې خو نه ده یله شوې هغه ګولې هغه اتام هغه ذرات هغه راواخ په دسترخوان کې واچي او د پلیټ کنارې صفا کې په پلیټ کې سالن صفا پاتې شوی دي او دویم یو غټ ادب دادی چې تاسو به خپل ماشومان ته تاسو بخپل هم او ماشومان هم تاسو په پلیټ کې دومره سالن را اخلي چې څومره خوړلای شي چې تاسو یې تمامولای شي عموما زموږ تاسو د پښتنو په معاشره کې د دې ډیر زیاته کمی ده په پلیټ کې دومره سالن راواخلي چې بل اخر کې اڅو کې خوري هغه سالن دا نشي تمامولای بل اخر نو بیا دغه صفات دا سالن استعمال هم شو او نقصان هم شو دا هغه کوم سالن دغه پروت په هغه غډولای هم نشي ولی بعضی وخت ماشومان لاسونه په سالن کې لګېدلي ماشومان لاس نه منځلي نو دغه د نقصان د تربیت هم شو د اخلاق هم شو دغه ماشومان دا چې بیا سبا د بل چا کړ اولاد دغه رنګ چې د خوراک کوي نو هغه کور والا وای غلطي د اولاد نه د غلطي د مور پلار نه دی ورشولي نو په دې باندې د خپل اولاد پر تربیت ډیر پام وکړي او خپل اولاد ته د ګولې طریقه ورزده کړي چې کله ما تاسو ته ول ګولای وخړله دعا ورزده کړي چې دعا وایي چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين دا دعا ورزده کړي بیا یو ماحول په خپل کور کې جوړ کړي قدرمنو په خپل اولاد کې وګورئ چې لږ په خبره پوهیږي هغه ته وایي استاد ذمہ داری دا ده چې کله موږ ډوډۍ شروع کوو د ډوډۍ څخه مخکې دعا به ته وګورئ ته ورپه یادوي دا به د یو ذمہ داری شي او بل ته دا ذمہ داری ورکړه کړي لوري کوي او تو استاد ذمہ داری دا ده چې موږ ډوډۍ شروع کوو ته به د ګردو سوال کوي چې تا لاس منځلې دي دا بل ته وایي دا بل ته وایي سوکا په کور کې دغه سنت راځوندای شي دا ماحول به جوړ شي بیا که سبا د بل چا کړکلې پر دې سنت باندې د عمل وکړي نو هغه کور والا به وایي شاباش پر داسې مور پلار چې به اولاد ته داسې ښه تربیت ورکړي دي و بل زوی ته یا هغه ته دا وایي که چیرې د چا سره په شروع کې دعا پاتې شوې ده بسم الله نو هغه دې په میان کې وایي بسم الله اولا و اخره بیا د یو دا ډیوټي چې دا ذمہ داری دا وظیفه ورکړي چې ډوډۍ ختمه شوله ته به وګورئ ته د ډوډۍ د ختمېدو دعا ورته یادوي او بعضې به دا ډیوټي چې دا ذمہ داري به اخلي چې موږ به د ډوډۍ بعد لاسونه مینځو لاسونه به وچوو بیا د هغه ماشومانو دا تربیت وکړي چې ورته ته ووایه دغه پلیټ چې خالي شوی دی یا دغه لوټا یا دغه جګ یا دا ترماس چې هغه کوم د ضرورت یعنی او دا به تر هغه ځای پورې روزانه توړي نو به ماشوم یو ذمہ داری زده کړي په یو شی به سر خلاص شي موږ تاسو ماشومانو ته تربیت نه ورکوو موږ په ناز کې تر دا ځای راولو چې دی اخر کې فدا نه پېږي دا زما د ګټې خبره ده که د نقصان ده دلته زما لپاره څه کول پکار دي نو بیا اخر دغه کوچنی په دغه رنګ ناز کې راغټ شي بیا که د سکول ولاړ شي هلته هم یو خوا دی نشي کوی که د بل کره ولاړ شي هلته هم د یوې خوا نه وي ولې هر څه به درته مور ورکوي مور خو به په خپل کور کې ستا خدمت کوي هر ځای خو د تا سره مور نه وي ملګری لیکن نن دی د خوراک نه وي که چیرې د بل چا کره دی ډوډۍ خوري دی ځان نشي مړوي ولې نشي مړوي ولې د خپله ګوله کول ګوله زده کول دا نه دي زده کړي هر څه به درته مور یا پلار یا مشر ورور یا مشر خور ورکول لهذا د تربیت ناکام وسوله قدرمنو په دې باندې ډېر زیات فکر وکړي او د دې ډوډۍ څخه وروسته و ماشوم ته دا ورشایه د کپړو بټن وتړه ویښتان سم که خولۍ سمه که نجلۍ د ورته ووایه په کوچنیوالي له د پړوني سره عادت کړه وجه چې دا وجه دا ده په کوچنیوالي باندې دا ماشوم داسې وي لکه هغه لنده لشته نه ده چې په کومه خوا یې کژوي په هغه کژېږي که چیرې د دغه نجلۍ یا د دغه هلک تا تربیت په اسلام کې نه وکړي تا د تربیت د انسانانو پر طریقه ونه کوي چې کومې کپړې د غوښتې تا وراوړلې هغه که په اسلام په چوکاټ کې دننه کپړې وي په هغه کې د دې جسم د دې بدن پټ وو که نه وو پټ لیکن تا هغه رنګه په کپړو کې دا راغټه کړه لیکن بیا چې غټه سوله عادت یې اخیستې دي د هغه نیمۍ کپړو د هغه تنګو کپړو د هغه نرۍ کپړو د هغه کپړو چې هغه به هات استیم وي مطلب نیمۍ لستوڼي به ولو پوره لستوڼي به نه ولو یا به داسې کپړې ولې چې هغه څه به د دې بدن ښکاره کېدي یا به دومرې تنګې وي چې د دې د بدن هره حصه به معلومېدله نو که تا چیرې لور یا ماشومه په دا امخته کړه نو بیا چې غټه شي بیا ته د دې عادت څخه دا نشي اړولی بیا به ډېر زیات مشکلات او خواري پر ځان وړې بیا دا د دې ماحول څخه اوړي لیکن زه د تا څخه یو پوښتنه کوم قدرمنو په شروع کې چې ما کوم آیت وایي چې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے مسلمانانو خپل ځانونه هم د جهنم د اوره وساتئ خپل اولادونه هم وساتئ نو قدرمنو کما او تا بل مسلمان بل خور بل ورور هغه په خپل لور باندې د اسلام خلاف جامع اغوندي که څه هم هغه د 15 کال وي نن چې تا په دې باندې عادت کړه بیا سبا دا د دې عادت څخه نشي اوښتی بیا الله پاک وایي دا تا په خپل جهنم ته وتړل دا رنګه کپړې او لباس تی ورکړي چې نبی علیه السلام په حدیث کې فرمایي وایي هغه زنانې
چې د هغه کپړې تنګي وي یا نری وي یا پران وي یا دومره نری وي چې جسم ته ښکار کیږي نبی علی السلام فرمایي وای دغه زنانی کپړې په غاړه دي کپړې اغوستي دي لیکن دا د هغه زنانو په حکم کې دي لکه لچ الله تعالی هر مسلمان وساتي لہذا تاسو د خپل لونو د کپړو خصوصا داسې ماحول او تربیت جوړ کړئ چې بیا تاسو ورسته پښیمانه او ارمان ونه کړئ چې کاش کې وختي مې دا تربیت ورکړی وای او خصوصا زموږ په معاشره کې اوس د پړونی او د پردې رواج ختمي شي قدرمنو دا موږ یو چا نقصان نه کوو دا چې د چا لور دا رنګه تربیت اخی چې هغه د معاشره څخه متاثر وي نقصان د هغه مور د پلارو د هغه خاندان دی د هغه انجلۍ دی کچيري د یو چا خور ده کې لور ده د یو چا نقصان نه کوي نن معاشره چې دا هغه هر سړی د خپل فائدې لپاره لګیا دي لہذا تاسو په پردا باندې ډیر سوچ کوئ چې د ازما لور د ازما وريراز ما خور دا په کوم لباس کې نن ژوند کوي دا چې 15 کال پر تیر سي دا لباس بیا دومره ژر دا بدلوي سي په چیرې ستا خیال دی چې دا نشي بدلوي او نشي بدلوي تاسو ته وایم انسان چې دی هغه د معاشره سره ګرځي چې څه کومه خواته معاشره دي هغه خواته دغه انسان دي لہذا وخپل لونو ته وکښنی دي کغه چې دي او هغه ته تربیت ورکړي کچيري تا وخپل لور کی خور ته ښه تربیت ورکړي سبا چې بیا دا واده ولا نو بیا په هغه بل کور کې د دې ژوند په خوشحالي سره تیریږي لیکن کدي تربیت ورنکړي بیا به دغه لور دغه خور دا وريرا دا به د بل په کور کې ډیر زیات ستړي وجه دا چې کوم انسان به تربیت وي دا هغه انسان سره د یو چان لګي چې دا په یاد لري قدرمنو انسان کا خپل ارتو به تربیت وي لیکن دای ک په خپل رشتہ کې دای ک خپل ځان د پاره د زوی د پاره د ورور د پاره کدی یو انجلی غواړي هغه د تربیت والا غواړي به تربیت نه غواړي وجه دا ده چې هر سړی دا غواړي چې زما ژوند د خوشحالي سره تیر زما ژوند په سکون باندې تیر سي نو هغه سکون او خوشحالي هغه وخت ده چې کله موږ خپل ځان ته خپل اولاد ته تربیت ورکو او تر ګورته تربیت چې دی هغه پر اسلام باندې سفر کول ژوند کول دي د اسلام چې کومه وینا ده د اسلام چې کومه رڼا ده په هغه کې ژوند تیرول دا تر ګورته بهترینه تربیت دی او آخري خبره هغه دا ده چې قدرمنو نن زموږ په کورو کې زموږ په معاشرو کې پریشانی مصیبتونه په څه وجه ډیر دي هغه په دا وجه ډیر دي کچيري یو سړی خپل زوی ته واده کوي د بل ځای څخه یو انجلی خپل زوی ته غواړي نو جوړ کوي هغه به تربیته ده او کچيري وګوره دا خپل زوی هم به تربیته ده نو بیا دغه رشتہ ناکام شي ناکامي نتیجه چې راشي الله دې هر څوک وساتي یا خو طلاق وي یا خو بدیاوي یا دغه چې کوم انجلی د داولاړ سي د پلار کړی شي ګيله او بانی وي د دې غټه وجه ده چې دا تربیت نه وسوي نو قدرمنو د خپل ماشومان تربیت په دارنګ کوي چې څنګه شته د ځان لپاره خوشوي هغه بیا ته خپل لور ته ورشای او خپل زوی ته به ورشای او هغه څخه هم ورسته او خپل زوی ته هم تربیت ورکوي چې سبا د وی بلی مسلمان چې لې ژوند نه وي تنګ او کچيري تربیت نه ولو قدرمنو دا په یاد لري په معاشره کې به هغه انسان ژوند ډیر زیات تنګ د تربیت په اړه کې قدرمنو اسلام دومره زیات و مستاسو ته وینا کړی دي او بار بار ته مستاسو ته وایي چې د قیامت پر ورځ به د تاسو څخه تاسو د اولاد په اړه کې پوښتنه کیږي د تاسو څخه به تاسو د ذمہ داری په اړه کې پوښتنه کیږي اوس ما تاسو ته غالبا هغه تیر واره کې یو مثال بیان کړی هغه یو انسان الک کول غلاوي کول راغټ سلو مور پلار ځغ نور ته کوي نو اول خو مور په خبره د اولاد په ناشته ولاړه باندې مور ځغ نور ته کوي پلار خو به سهار لاړي مخسن برالي انو دغه ځوان څوکا پر مخ غلاوي شروع کړي غلاوي تر داسې پورې راورسېدي چې وس د دنیا د وطن غټ ډاکو دی غلاوي به کولې په انسانانو کې چوت نه وای کبه د مخ له څوک راکلي هغه به وشتي ختموي به مرکوي به دا رنګ یو غلاوي کوله یو سړی وشتي مړ دی ولاړي جیل چې جیل ولاړي نو جیل کې په اخر کې فیصله وسوله عدالت ولګېدي قاضي او جج دا فیصله وکړه چې دا سړی به پنځه کیږي بل اخر چې کوم د فانسي ورځ راورسېدله نو ودته ویل چې تاسو په ځکه یو شوق یو ارمان یو اخري خواهش څه هغه ساته و مشته وای هغه پوره کو دا هغه بعد نو بیا ستاسو فانسي وخت پوره کیږي لہذا دا جیل والاو ته دی وای ما یو ارمان هغه ارمان می دادی چې ما مور راوغړی هغه ما مور ته خبره کوم هدي ورته ویل چې دغه فانسي والا مور چیرې د امور ولا وښنه دای د امور توای چې وای مور ته د خلیص خپل زبر او بس زه ته خبره کوم چې کله هغه د مور هغه خوږه مور هغه د لپاره چې د جنت ذریعہ ده هغه د خپل خلیص څخه زبر او بس دغه ظالم زوی دغه غل زوی هغه د مور زبر په غاښ ټینګه کی د مور څخه د مور زبر کش مور ته ډیر تکلیف ورسیږي هغه جیلیان هغه کم چې پولیس والا هغه ګرد راشي دته وای ظالم ته دا څه کوي دای په جواب کې ورته وای وینن کزه د فانسي پر ځای ولاړ یم دا نن زما د مور د وجې ولاړ زما مور چې زور څه د غلاو څخه نه راګرځولم ما چې کوښنی غلاوي کولې یو روپی 15 روپی 10 روپی 100 روپی دا به مغلا کولې مور به پر خبره ولا لیکن ما ته ژغ نه کوي چې ماته ژغ نه کوي نو زر عالم پر مخ راکلم نن می دالي قتل وک نن و پانسي ته ودرېدم کچيري مور ما تربيت کړی وای زه په اول ورځ یا په خپل یا یو پلار ته شوولې وای و ماته سزا را کړی وای و ماته نصيحت کړی وای اوس ما تربيت کړی وای نن به نس پانسي کېدل نن به نس ما مور دومره پریشان وای دا ګر د ما مور پر ما ژغ نه کوي لہذا قدرمنو دا یو خبره په خپل د ځان سره خبره محفوظه کړي په خپل غوښو کې دا خبره ټینګه کړي
کچيري و اولاد ته تا پر بدو ځخ نه کوي تربيت نه کوي مناسبه سزا دي نور کوله پایا دي لره دغه خاموشي سزا به چې کله ته سپینجری یا سپینسر اسمه دغه سزا به دغه ماشوم برته وتا ته درکې ولی یو غلطه معاشره چې ولا تا جوړ کړه لہذا دغه سزا او بدله به هم تور کوي او دغه هم اخري خبره قدرمنو زموږ تاسو بیان ختمېدو ته نږدې شو تاسو به و اولاد ته تربيت په کومه طریقه وکړه و اولاد ته تربيت اوله خبر مشکله ده په خپل عملي ژوند به ورکړي چې کوم تربيت ته دته ورکړي خپل اگر رنګ کوا بس دغه تربيت ستا ماشوم ستا لور تاسو یې هم زده کوي دویم کله ماشوم سره خدا نه خواسته غلطي وسو بعد یو کو جنگ وکي یا په کور کې یو لوشي یو ګلاس یو پیاله یو غابه مات کی د دې په بدل کې تاسو څه کوي تاسو هغه خبر هم واورئ قدرمنو کچيري یو غلطي د کښنی څخه بے پامه شوی نو په هغه بے پامه غلطي کې به تاسو بالکل کښنی ته سزا نه ورکړئ البته نصيحت ورته وکړه لیکن سزا به بالکل نه ورکړي او کوم نصيحت ورته کوي کیونکې دا غلطي د پام نه ولو د خودمره دماغ او سوچ نه ولو لکه د مور د پلار د خو یا د کال یا د 2 کالو د 5 کالو دماغ دی لہذا په هغه طریقه باندې پوکل کم چې د 5 کالو انسان په خبره پوي اول خو بدارنګ وکړي او دویم کچيري قصدن غلطي کړي ولا تا ورته ویلي و غلطي کړي ولا نو بیا به د هغه غلطي په بدله کې ماشوم وایي او ټکوي نه ولی په وهل ټکول باندې دای نه پويږي دای په دا نه پويږي دا وهل او ټکول دي چې پنځه منټه خو به د پیادي چې وښتم په چواټه یا په ډنډا یا په پلاخه د هغه بعد بیا د کړي خبري ویری ولته د هم روي دماغ دي لہذا په وهل باندې نه د کښنی تربيت کیږي نه چا کړی دي البته تاوان دادي چې کوم کښنی ته په وهل سموي پنځه ورځې به هغه په وهل باندې پوکه شپږم ورځ به هغه وای یاره دا بد به وکم یو پنځه پلاخي ور سره یا په ډنډا را سره هغه ماشوم ته په وهل کې مضبوطه کوي مستاسو هغه توای سخت دي کوي ضدي دي کوي ماشوم چې دی په وهل باندې برابرېږي نه ها ضدي کیږي نور سختيږي اخر کې دغه مور پلار بیا پریشان وي چې خدای زموږ خپل اولاد نازول اولاد زما د تربيت اولاد زما په خوځي کې راغټوي اولاد نن دارنګ سختي چې ما یو خبر اثر نه کوي هغه وجه دای چې مور پلار دته په سزا او په وهل باندې تربيت ورکوي په سزا او په وهل باندې بالکل تربيت نه چا کړی دي نه سوي دي نه تاسو کولای شي البته کچیر د خپل اولاد تربيت کوي اول به تاسو د لقمان حکیم هغه خبره په یاد لري چې د خپل زوی ته ویل یا بني لا تشرك بالله ایز ما بچا د الله سره شرک مکوه نو تاسو به خپل اولاد ته تر ګرد خواجه لفظونه وایست بیا به هغه تربيت کوي او کچیر غلطي وکړه مثال کے طور پر په ډیر کورو کې چې ګډ کورونه ووسی پنځه ورونه اته ورونه ګرد ودو والای بچان والای په هغه کې به تاسو د دوه خبرو خیال ساتئ یو کچیر د ناجایز او بد وکړو پر سر به نه درېږي ملامتۍ به سزا به ورکړي په تربيت به ورکړي په پوهنه به ورکړي کله په دې سر خلاص شو چې زه سزا داسې ورکم چې د سر په خلاص بیا داسې وک الته ودروه ډوډۍ د ګولا د هغه سره یو سات کوي وځنډوه په دې باندې ماشوم ته سزا ورکولای شي او دویمه خبر کچیر د چا حق خړلې په ګډ کور کې لہذا تبه د خپل اولاد دغه عمل نه کوي اولاد ته بوای تا غلطي کړې ده ورسه دا پیسې واخ پلانکی ته ورکه او تا دغه ستا حق دی په دې کې به د کښنی تربيت هم وشي او کښنی بیا د غلاو سره هم ځان راګرځي چې زه ارته وای غلاوي وکم مور پلار مې برته ودې ته درې چې د غلا په ما مني او د چا څه چې غلا کړی دی هغه خپل حق ورسته او درېمه خبر تاسو به د اولاد یو دا تربيت کوي چې کله پلار ماجت لذي یا ورور ماجت لذي کچيري دغه اولاد د دې قابل وو چې دای په ماجت کې د ماجت کې کوم دریاني او مسلې دي پر هغه باندې او داس نه کوي بولی نه کوي د ماجت په احترام باندې لږ پوي تاسو به هغه د خپل خوند یا د خپل هغه زامنو سره په خبره پويږي دا هغه سره به تاسو منزله اسوي چې دا د منځه ماحول او تربيت اسده کې قدرمنو په ماجتانو کې موږ په خبر یو دا نوې نسل په ماجت کې وس نه پیدا کیږي د دې وجه چې په دې کې د پلار قصور هم دی د مور قصور هم دی پلار هم پر زوی ځغ نه کوي چې راځه زوی ماجت لا دغه او داسې کنه چې 15 کالو کم وي شریعت دغه څخه کې لن نه کوي بس خالي دي د منځه ماحول اسده کی کچيري هغه د منځه ماحول په ماجد کې ترتیب نه ولو بیا به په کور کې پر منځه درې نبی عليه السلام فرمایي وای ماشوم کچيري ناري نه وي کسانه وي کالک کنجلي چې د وو کالو سو بس د وو کالو والا ته د منځه تربيت کوي او توای به روزانه پر هر منځه باندې چې کله تخپل المنځ کوي یو پړونه یو مسله یو پټو راوارکه بس ته په دا باندې المنځ وکړه او داس د او دغه وس مور توای چې ور د منځه سره عادت شو بیا څوک د او دغه تربيت ورکړه په شریعت کې یو مسله به تاسو ته بیان کوم قدر وای روي ماشوم دی د 15 کالو نه دی دای غواړي چې قران مجید زده کی لیکن دغه او داس نه کوي او داس نه پوي شریعت دا اجازه ته چې د بغیر او قران مجید اما پارا یا اخیری پنځه پاره یا هغه چې پاره چې په کې د قران آیتونه لیکلي بغیر او د د راخصي سي ویلای سي ودته د شریعت خاصه اجازه نه کچيري پر ځامن شریعت پابندي ولګوي نو بیا خو د قران زده کړه ودرېده د قران تعلیم ودرېده د قران حفظ ودرېده په دې وجه باندې شریعت اجازه ورکړي نو قدرمنو کړه 15 کال څخه کښنی یعنی چې عمر یې تر اوسه پوری نه پوره شوی هغه الګ کنجلی هغه تاسو پر منځ باندې تربیه کوي منځ باندې عادت کوي یک سو بیا د سهار د مخستان په شروع کې مپکوا لیکن د وو کال بعد بیا څوک پر دغه کوا لیکن سزا به نور کوي د وو کال بعد خالی بشخ پر کوي لاس به تیرې سال منځ نه کړی وک کې یو رکعت وکي کې یو نه نیمه وکي خالی ولاړ الحمدلله وکړه بس خالی ما دې پر ماحول راوله لیکن نبی علیہ السلام فرمایي ژغ به پر کوي
دا ځغ پر موږ تاسو باندې فرض او ضروري دی نبی علیه السلام فرمایي چې چیرې هغه ستا ځغ د پر غوږ نه نیوي صورت نه پکې وهي تا ځغ پر کوي لیکن د سر نه په خلاصوي لس کالو ته د عمر ورسېدي بیا د لس کالو بعد به هم ته ودته د لمانځه وایي بیا چې د لمانځه خبر نه منله نبی علیه السلام وایي مناسبه سزا هم ورکولی شي یعنی مناسب وهلی هم شي دارنګه وهل چې پر مخ نه وي پر سر نه وي او پر بدن باندې وي هم پر بدن باندې داغ نشي جوړ او دارنګه هم نه وي چې د اډ مات شي او دارنګه هم نه وي چې خالي صاحب مقصد دته تکلیف رسول یا مقصد به دومره وي چې خالي دته احساس وشي په دا خبره باندې پوښتنه چې ماته ولې سزا راکول کیږي دا د نبی علی السلام حدیث دی قدرمنو د تربیت ډکه خبرې دغه د نبی علی السلام حدیث دی نو لهدا پر دې خبرو باندې ډیر غور فکر وکړي خپل کور خپل بچان دا د خپل ځان کې تربیت ورکړي چې تاسو ملګری شي کوم تربیت نه کوي ور دا پیاد لري دا معاشره دا ماحول به خپل ملګری کې بیا به د امور پلار د پاره دغه اولاد دا به د غاډي یو توک شي اخر کې امور پلار جنې تنګ شي لهدا خپل اولاد خپل ملګری کې د خپل کور څخه د جنت ماحول جوړ کړي او خپل اولاد ته د دین تربیت ورکړي چې په دنیا کې هم ستاسو لپاره صدقه جاریه وي او په حدیث کې راځي چې کله یو سړی د دې دنیا څخه ولاړ شي نو د ټول اعمال ودرېږي هغه اولاد چې هغه پر دین باندې روان وي په ښه تربیت ژوند کوي لمونځ کوي تلاوت کوي خیر او خیرات کوي ښه ادب سره ژوند کوي دغه اولاد به د مور او د پلار لپاره په قبر کې صدقه جاریه دا زموږ تاسو د نن بیان شو الله تعالی دې پر دې د عمل توفیق راکړي او تاسو یو کوشش وکړئ د وخت لږ خیال وساتئ ولې تاسو وخت هم قیمتي دی تاسو هم کور ته یو ذمہ داری یو مثلا ډوډۍ کوي موږ هم د سبقانو سره اخلاص شو خامخا ستړي حافظ صاحب هم مصروف دی خدای پاک دې د خواري قبول کړي نو تاسو د وخت خیال ساتئ لږ تاسو هم پر وخت راځئ لږ موږ هم پر وخت راځو انته چې موږ د مدرسې ته سبقانو سره فارغ شو نو وقتن موږ هغه کې 15 منټه هم نه کښینو سیده را روان شو دلته چې الله پاک موږ څخه د دین کار واخلي لہذا تاسو پر دې باندې ډیر غور فکر وکړئ او نوري ملګري در سره خبرې کړئ چې دا رنګه د جمعرات په ورځ پر دغه وخت باندې بیان شروع کیږي په هغه بیان کې موږ تر اوسه پوری ډیر ښه خبرې اورېدلې دي تاسو هم راشي تاسو به هم ګټه شي نو چې کوم زنانه رااله یو خبره هم زده کړه بیا چې چا خبره کړې و دا زنانه د هغې لپاره دا صدقه جاریه شوله الله تعالی دې زموږ تاسو دغه ناسته قبول کړي الله دې زموږ تاسو څخه دغه بیان قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین